الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانانو رونو د نبی علیہ الصلاۃ والسلام د سیرت په سلسله کې بیان شروع مخکې د احد واقعات ذکر شو چې پاغې کې الله جل شانه ابتدا کې مسلمانانو ته غلبه ورکړه بیا د صحابه کرامو د یو لغزش او د یو کمی په وجه باندې مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف ورسید خو آخر بیا الله مسلمانانو ته غلبه ورکړه او کفار هغه وتښتېدل مسلمانانو ډېر لوی تکلیف وموند او یا کسان پکې شهیدان هم شو او ټول په زخمونو باندې چور چور شو دوی چې سزا پورې لاړل نو وی چې دا نه خو موږ نه بدو شو چې واپس تللی وی دا مسلمانان هم بیخي ختم کړی وی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته اطلاع میلاو شوه اعلان یې وکړ چې سبا به د کفارو تعاقب کوو یعنې هغې پسې به ځو د مدینې منورې نه بار 8 کیلومیټره فاصله باندې حمراء الاسد د یو مقام او د زینوم د هغې پورې نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره ای لاړل کافرانو باندې رعب پرېوته وتښتېدل هلته بازارو
درې ورځې پکې صحابه او اغستل خرڅول وکړو بلا دنیاوي ګټه یې وکړه. د هغې نه بعد مسلمانان نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې ژوند کو او په کافرو باندې زبردست رعب پرېوته چې مسلمانان خو مضبوط دي کمزوري نه دي. زمون خدا خیالو چې دوی به کمزوري شي نو موږ به ختم کو، خو خیر د هغې باوجود هم هغې شرارت نه ختمېده. نو نبی علیہ الصلاة والسلام ته سوال جواب راولېږه، وخت مقرر که چې په آینده موقع باندې به په بدر کې جنگ کو، میدان بدر کې به جنگ کو، مقابله به کو. نبی علیہ الصلاة والسلام السلام سره د صحابه کرامونه واپس مدینه منورې ته راغی. بهرحال مسلمانانو ته سات په سات الله پاک ترقی ورکوله. د مسلمانانو تعداد سیوا کېده، کفارو خپلې بدلې اغستې په څه طریقې سره. پاغی کې یو صحابی دے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، یو دے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. دا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کفارو اونیو او شهیدی که. بیا داغی دا خیالو چې مونږ د ده دا سر کټ کوو، نو الله پاک مچۍ راولېږلې په ګڼ تعداد کې په سیلونو باندې، او داغه دا لاش نه غیر چاپیره کېناست. نو څوک ورته نږدې نه راتلل. نو اوس د دې دا خیالو چې دا مچۍ به ماښام لاړې شي، نو موږ به په شپه کې ورشو، د ده دا سر به پرېږدو. الله جل شانه د شپې سیلاب راوست او دا هغه لاش بل ځای ته یوړو، دې ته خبر هم نشو. الله پاک
هغه د رسوای نه هغه دا دعا کړې وه چې الله چې په ما باندې د کافر لاس هم ونه لګي او زما لاس هم په کافر ونه لګي او الله یې هغه دعا قبوله کړې وه. دقه رنګې بل صحابي سره هم دا واقعاتو شو. هغوی هغه په سولی که کافرانو 40 ورځې په سولی باندې و. نبی علیه الصلاة والسلام 2 صحابه ولیږلي چې دغه صحابي د سولی نه راکوز کوي رای وړی شهید دی. ای چې رالل نو د هغې نه ګیر چاپېره 40 کسان کفار هغې څوکۍ کوله. خو دغه وخت کې دوی د شپې په وخت کې راله هغې وده دوی په څه طریقه باندې هغه د سولی نه راکوز کو ځان سره په اس باندې واچو خو داسې تر و تازه و لکه دی چې نن په دې ساعت مړي او 40 ورځې په سولی باندې شوی وي. الله پاک چې څوک حفاظت کوي نو هغه داسې او دا غواړي د الله اطاعت د خدای فرمان برداری لوی عظیمه قربانی صحابه او د دین دپاره څه وړه قربانی خو نه وه ورکړې او یوه هم نه وه بېشماره قربانۍ د دین دپاره ورکړې. پوره زندگی مالونه دولتونه اولاد بچی کاروبارونه وطن دا یې صرف د دین دپاره پرېښودلی و. نو الله به د هغوی حفاظت خامخا کو. پاتې شو دا چې شهادت نو دا خود زیاته د کامیابۍ خبره ده. دا مرګ خو بې نیټې نه راځي. مرګ خو په خپله نیټه باندې راځي په خپل وخت باندې به راځي. بل د شهادت دا مرتبې به آخر چاته میلاویږي چې یو شهید مسلمان بنده شهید نشي نو د شهادت مرتبه به چاته میلاویږي. شهادت خو ډېر لوی شان دی لویه مرتبه ده. د اویاو کسانو د خپلې کورنۍ او د خاندان چې د جهنم حکم پې شوی د هغې شفاعت به کوي د خدای په دربار کې. دا لوی مقام دی. حافظ د قرآن مجید دی به د خپلې کورنۍ د 10 کسانو شفاعت کوي. او یو عالم چې په خپل عمل علم کوونکی یو بل ته رسوونکی هغه به د دونه خلکو شفاعت کوي لکه د اسمان د ستوري. نو صحابه کرامو عظیمې قربانۍ ورکړې وې. لوی دولتونه مالونه دا هر څه چې کوم دی نو قربان کړي وو. ځانونه قربان کړي وو سرونه قربان کړي وو. بیا چې کله هغې د سولۍ نه راکوز کو دوی را روان شو نو سړي را بیدار شو. دوی څه ځای پورې خو راوتښتو خو ګڼو چې ګڼو نو دوی هغه لاش د اس نه کوز کو په ځمکه یې کېښود. او دا د هغوی کفارو مطلب دا و چې دا موږ قبضه کو د ټوکړي ټوکړي کو مثلا بېزتي وکړو
هغه ډولۍ راکوزه کړه، هر چا خپل خپل کار کو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د دې قافلې د خوانه ډېره لرې لاړه قضای حاجت دپاره. نو چې ډېره لرې لاړه نو چې واپس راتله نو د هغې غاړه کې یو هار و د ملغلرو، نو اتارو شلید. نو هغې هغه ملغلرې راټولولې، په هغې وخت ولګېد. دې خوا نبي علیه السلام اعلان وکړ قافلې والاو ته چې ځو. اوس دا پته نشته چې حضرت عایشه نشته، هغې خو وایي چې هغه د خپل ډولۍ ته راغلي او په دې کې ناسته ده. او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د بدن نه کمزوري وه. نو چې څلور پنځه کسه باندې ډولۍ ونیسي اوچتې ته دا پته مو نه لګېدله چې په دې کې بني آدم شته او که نشته، ځکه پردې خو پې ځوړندې وې که نه. هغوی په اوښ باندې ډولۍ کېښودله او بس قافله روانه شوه. حضرت عائشه چې راغله میدان خوشی ده، هیڅوک نشته، سخته حیرانه شوه. خدا یو خیارتیا وکړه چې هم دلته کې به کښېنمه، مخکې ځای کې که نبي علیه السلام کوم ځای کې مانځه وغیره ته ودرېږي او اندازه ولګوي چې دا نشته نو ما پسې به دلته څوک رالیږي. یو صحابي دی حضرت زید ابن ثابت غالبا، هغه وایي چې هغه نبي علیه السلام رستو پرېښودلی و چې ته به په دې قافلې پسې رستو راځې که د چا نه څه څیز پرېوتی وي پاتې شوی هغه به ځان سره راجمع کې راوړې به. عایشه رضی الله عنها وایي ما څادر واغوسته او بس سملاسته منو، خو په دغه ودو کې زما دا مخ شوی دی. کله چې دغه صحابي را رسېدلی دی چې کتلی دي نو ناسا په د خولې نه په زوره وتلي انا لله و انا الیه راجعون. هغه دا په وړوکوالي کې لیدلې وه نو ویې پېژنده چې دا خو حضرت عایشه ده، ام المؤمنین، د مؤمنانو مور. نو انا لله و انا الیه راجعون. عایشه فرمایي د هغه د دې الفاظ سره زه فورا راایښه شوم، مخ مې پټ کړ. وی هغه راغی خبرې نه کوي بغیر د دغه انا لله و انا الیه ما سره لا نعم یو ټکې خبرې نه دي کړي. وی اوښ یې راوسته زما خوا کې اوښ کېنو چې دا په دې اوښ باندې سورش. وی زه اوښ ته وختمه د شا کړله هغه طرف ته لاړ چې زه په اوښ باندې ښه برابر شومه. وی د اوښ مهار ونیو روان شو، تلاوت یې کوو ذکر یې کوو روان. تلو تلو قافلې سره یو ځای شو، قافله یې را لاندې کړه. نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ووي دغسې. عبدالله ابن ابی ابن سلول او دارنګې چې که به دی نور منافقانو ته موقع په لاس ورغله چې اوهو الزامات په حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ولګول. داسې الزامات چې هغه د ویلو قابل نه دي، غلط الزامات، بهتان تراشی چې څه ته ویلی کېږي. او بیا په حضرت عائشه د نبی علیه السلام بیبي مبارکه، د مؤمنانو مور بیبي، د حضرت صدیق اکبر لور بیبي په خپله ورته صدیقه ویلی شوې، دا خطاب هغې ته ورکړی شوی او په هغې داسې الزامات ولګېدل. ما او تاسو وجاته په دې زمانه کې حضرت عائشه غوندې هستی، هغه پاک دامنه بیبي چې په زرګونو باندې احادیث د هغې نه روایت شوي دي
اکابر صحابه کرام لوی لوی صحابه کرام د هغې شاګردان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره انتهایی محبت دی نبی علیہ السلام با اللہ پاک ته دا سوال کو دا شکایت به کو چې د خپلو ټولو بیبیانو نمبر به برابر شو وی خدایا دا خو زما هغه اختیار کې خبره وه چې د هرې بیبي سره مثلا ما یوه شپه تېره کړه خو څه چې زما په زړه کې دي د کمې بیبي سره مې محبت دی نو دا زما اختیار کې نه دي د دې نه مراد دا وه چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره د نبي علیه السلام ډېر محبت او کله چې بیا د مرض وفات راغی نو په هغې کې ټولې بیبیانې راغونډې کړې و هغې نه اجازت باقاعده واغست که ستاسو اجازت وي نو دا باقي د زندګۍ ورځې دي پته نه لګي دا به زه د عایشې په کور کې تېرې کړم ټولو ورته اجازت ورکړه حالانکه که هغه اجازت نه م غوښتی نو د چا پې زور خو نه پیغمبر دی سید الرسول دی امام الانبیاء دی خاتم النبیین دی دا خبره خوره شوه په خلکو کې منافقانو خوره کړه د الزام دا خبره خوره کړه یو ورځ حضرت عایشه اوس هغه نه ده خبر پته م ورته نشته خو نبي علیه السلام به په دغه ورځو کې چې کله راغې چې څنګه دوی د غه نه راواپس شو د جهاد نه عایشه بیماره شوه یوه میاشت بیماره وه الزام خلکو لګولی ته چې پلانی صحابي راوستی وي پاتې شوی وي نو هغې په تا باندې الزام راغلی دی بس هغې باندې دومره سختي او خفګان راغی چې د یخنۍ تبه پرې راله بیمار عاصم وه کور ته راله او بس جړلې نو جړلې مسلسل بیا د رسول الله مبارک نه اجازت وغوښته چې زه خپل مور پلار کره لاړه شم وی لاړه شم د مور نه تپوس وکړو د پلار نه تپوس وکړو هغې ورته ویل بچیه په تا دا الزام راغلی دی خو که چرتې ته په حقه باندې ته بری یا پاکې ستا لمن پاکه ده نو هېڅ خطره مه کوه خدای پاک به ستا چې کوم دی د براعت اعلان کوي خیر رسول الله مبارک په دغه حالت کې و عایشه رضی الله تعالی عنها د پلار کره وه خفه وه جړل به بس شپه ورځ جړه شپه ورځ جړه یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام د اسامه رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې د عایشې متعلق ستا څه خیال دی
وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ستا په کور کې ماشوم لوی شوم تر اوسه پورې ما د حضرت عایشې په لمن دومره داغ نه دی لیدلی هیڅ قسم غلطي په هغې کې نشته حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته ووایي چې څه غلطي پکې نشته خو که ستا زړه موړي نو تاله خو نورې ښځې ډېرې دي او وی خامخا که ته زیات معلومات کول غواړې نو بیا د حضرت بریره نه وکړه چې دا ستا د کور وینځه ده حضرت بریره رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو وی د عایشې متعلق د څه خیال دی هغې ورته وفرمایل چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کې دینی لحاظ سره دومره پوټې غلطي هم نشته البته کله کله وړه واغږي د دنیا په دې کارونو باندې نه پوهېږي کله کله وړه واغږي او هغه وړه چې کوم دی نو اوچت سنبال نه کړي چې ته داسې په ځمکه تې پاتې شي سر پې کېنه دي یا څه چلو شي ګډوری یا چیلوکی راشي هغه وړه وخوري دقه غلطي ده نو دا خو غلطي نه هغه وی ښه بیا رسول الله مبارک لاړ په دې کې د میاشتې نه زیات وخت تېر شوی لاړ د حضرت ابوبکر صدیق کره او د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سره کېناست دا په دغه عمر کې وخت کې لومبی ځل چې نبي علیه السلام د خپلې بیبي خوا کې کېناست او هغې نه تپوسونه وکړه هغې ورته ټولې خبرې وکړې د خپلې پاک دامنۍ او وغیره وغیره ټولې خبرې ورته وکړې بیا عمده حالت و چې د وحي آثار شروع شو وحي به کله داسې حالت کې راتله چې چاته به پته نه لګېده خو نبي علیه الصلاة والسلام باندې به په سخت ژمي کې خوله راله او ډېر زور به میلاو شي په دې وحي باندې دا سخت د یخنۍ موسم دی او د نبی علیه الصلاة والسلام په تندي مبارک باندې د ملغلرو په شانتې خوله راغله غوټۍ غوټۍ چې کله د وحي آثار ختم شو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته وی مبارک شه الله ستا پاک دامني راولېږله لس آیتونه راولېږل ستا پاک دامني راولېږله ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم قرآن شریف کې دا آیتونه راغله نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته واورول او کومو کسانو چې دا الزام لګولی دی په حضرت عایشه که هغې هر یو کس څلور ګواهان پیش نه کړه نو اتیا دورې به وارې کېږي هغه کسان یې ته راچون کړو او هغې له سزا چې کوم دی نو ورکړه ځکه حکم د الله ابو بکر صدیق عایشې ته وایي د نبی علیه الصلاة والسلام شکریه ادا کړه اوې نه زه به صرف د الله شکریه ادا کوم ځکه چې براعت او پاک دامني اعلان چې کړی دی الله دا الله کړی دی او د هغې نه بعد بیا د نبي علیه الصلاة والسلام سره د هغې د محبت هغه زندګي تېرېده مقصد مې دا دی چې صحابه کرامو د دې دین دپاره دا خبرې هم برداشت کړي دې ته سوچ وکړه دا وړه خبره نه ده دا لویه خبره د عظیم الشان او الزام چا لګولی دی الزام چې کومه دی منافقانو لګولی بعضې ناپویه سادهګان مسلمانان هغې مو سره شریک شوي هغې ته باقاعده سزا میلاو شوه ځکه چې څوک په چا الزام ولګوي او د هغه سره څلور ګواهان موجود نه نو د الزام لګونکي ته دې ته حد قذف وایي اتیا دورې به دی وارې کېږي اتیا دورې به وارې کېږي نو عرض مې دا کو زما وروڼو دغه زمونږ صحابه کرام دي
دغه زمونږ انبیا علیهم السلام دي چې د هغوی په نقش قدم باندې خاص کر خاتم النبیین چې د هغه نه وروستو بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته. صحابه کرامو هغه دین مونږ ته په ډېر لوی قربانو باندې را رسولی دی. نو مونږ له پکار دی چې مونږ هم د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو مطابق زندگی تیره کو او د یو بل سره د مینې او د محبت زندگی تیره کو. چې کله موږ د پیغمبر په سنتو عمل کو کنه، د پیغمبر په سنتو مو عمل کو، یقین وساتئ خود به زموږ د یو بل سره محبت سیوا کېږي. څومره چې مونږ کې دینداري راځي، علماو سره کینو، تبلیغیانو سره کینو، تصوف والا سره کینو، نو یقین وساتئ چې مونږ کې به دینداري راځي که د چا خوښه که د چا خوښه دی. خو د هر مجلس اثر وي. ما مخکې یو خبره کړې وه، یو سړي څه په تماکو کې ساک کړی و، هغه راته خبره کوله، وایي ساک چې پوخ هغې کې تماکو خوند و. نو ما ورته ویلې که تماکو خوند ځکه چې دا تماکو په خوا کې لوی شوی و. ته د عطار په دکان کې نه د یوې پیسې عطر تماله چې راپاسې خوشبویه وي، او د سرمنو په دکان کې کېنه چې راپاسې بدبویه وي. Mm-hmm.